پارټیانو کې زما په پارټۍ کې هېڅ تعلق نشته یوې پارټۍ سره زه نه یم خو که ته د منګلور سړي ته خبره وکړې نو دغه تماچه ټوپک په تا پسې راځي وایي تا دا خبره څنګه وکړه په هغه پسې یې ګرځئ موږ له شرم نه راځي هغه که زموږ نه تېر شوي مشران دي او که زموږ نه دا دي بعضې وخت کې خلک وایي دا احسان الله خان دا دی ناست دی ملک صاحب ده ما ته په بله شپه ووایي او زما مشر دی او ډېر زبردست انسان دی چې ته د الفاظو چوناو کوه نو د الفاظو چوناو چې دی د پښتنو په معاشره کې نشته هغې به ولې چې د ده سره یو سړي ښه نه دي کړي چې یو سړي د سره ښه نه دي کړي ته به څنګه ښې خبرې کوې نو ما له ښې خبرې نه راځي خو بهرحال زه د اولنی شرم په ځان کې ګڼم او بیا پرې ټول منګلور ګڼم چې ستاسو عقل لسم دی کم لسم دی چې زه په خپله باندې وتی وم خو دا کار کوو چې په هغه ورځو کې په دې کې دونه کسانو لکه دا چې دی دا اوس ایکسټرا دی خو په دې کې ایکسټرا تمرین نشته نو موږ یو په دې منګلور کې یو کار شروع کړو زما مشران ناست دي مقبرو ته دیوالونو ټولو خلکو به موږ پورې خندل چا به وایي دا د حکومت کار دی چا به وایي دا چل دی دا به چل دی نو د انګریزانو یو قول دی هغه وایي دا معاشره وایي ټوله خرابه ده دا څوک ټیک کولی نه شي خو ته به په دې معاشره کې خپله حصه اچوې دا حصې دا مطلب دی چې تاسو ماشومان کله د دې دروازې نه وروځئ تاسو له په لار کې پلاستیک مخې له راشي غنا بدله راشي په هغې په یو یو شي باندې لس لس نیکۍ دي زموږ مذهب داسې و نو که تاسو پلاستیک اخواږئ نو د پلاستیک د وجې به هغه اوبه ډب نه شي او اوبه به خوړ ته لاړې شي او نور روانې به ونه شي نو تاسو هم په دې کې یو خپل کوشش شروع کړئ تاسو نیم څوک نه نورې کمرې جوړئ بل اور ما یو پوسټ وکړی یو د ګران پسې دي ووایي چې دا زه په خپله په دې معاشره دونه ډېر نه پوهېږم خو څوک وایي پلانکي پلاس کې دی او د پلانکي پلاس کې دی ګران ته چې ما پوسټ وکړی نو ډېرو خلکو ما ته ووایي چې موږ دې ملګري یو او دا چې له هغه چې له هغې پوسټ تقریبا 2 میاشتې وشوې د ګران د ټولو نه نږدې کس چې دی انور علي خان دا دی ناست دی نه د موږ له څه سوال جواب راوړو او زما یقین دی چې نه به یې تاسو له څه سوال او نه یې دله کوي زما دې په خدای قسم یې کوي دله کوي زه درته یم خو تاسو ځان له دا شی وکئ چې د جمعې په ورځ په خپل خپل جومات کې پاسئ او زموږ نومونه ورته ووایئ او دغه شرمېدلي خو په دې کلي کې ګرځي خو موږ له 10 روپۍ راکړئ چې ځانه کمرې جوړي د دې لاسونو د پړقولو څه مطلب نشته اصل کې موږ له په دې باندې موږ ښکته سرکت کول پکار وي چې تاسو له موږ څه چل کړی موږ تاسو له هېڅ هم نه دي کړي تاسو موږ پورې لاسونه لکه دا زمون هم چې دا لاسونه چې دا زمونږ د شرم دپاره دي لکه په تاسو خو شرم پکار دی نو په ما خو دی که په دې نورو دی او که په ما به اوس نور ډېر تنقید خو به ځان نشم کولی ستاسو طرف ته به راشم اوس دا ماشومان پاس شوي دي د خیره سره په لسم نه چې په بره روان شي که نه بیا جو د داخلې نه میلاوېږي نو چې د چا ډېر مارک شو هغه کسانو ته خو داخلې میلاو شوې باقي به په زرګاو به دغې ته په 1986 کې موږ لسم پاس کړی نو موږ په ټول ملکنډ ډیویژن کې 600 کسانو په ملکنډ ډیویژن کې نن هغه ماشاءالله صرف په منګلور کې دي 600 کسان نو تاسو داسې شی وکړئ چې د لسمه پورې تعلیم وکړئ اوس یو هر سړي ته ځان معلوم وي چې په اخوا زه تعلیم کولی شم یا نه شم کولی نو د لسم نه وروسته د خپلو مور پلار پیسې او خپل وخت مه ضایع کوئ د هغې نه کاروبار ته کښېنئ ځانه څه کار شروع کړئ او په اخوا مه ځئ زما ته دا مشوره ده ځکه چې تاسو به 14 پاس کړئ او زه به تا ته 1400 کسان په دې ملکنډ ډیویژن کې وایم چې هغه نه مونږ خپل فایلونه ګرځئ او د هغو نوکریانې نشته نو ستاسو هم نشته دا تاسو په ګرنټۍ باندې دغه وکړئ چې یو سړی سړي له کمرې نشي ورکولی نو هغه به له نوکري څه ورکړي بله خبره دا ده زه د دې خلکو ټایمه ده بس ساري یو 2 منټه ډېر عمر به د امریکې کې وشو نو زه په هغو څه دغه نه کوم خو هغه ماشومانو له د هغو مشرانو یو سکیجول جوړ کړی لاین یې ورله جوړ کړی ته په خدای یقین وکړه چې ماشوم د کور نه صرف جامعه غوندې سکول ته ځي باقي ورله هغو بریک پاس ورکوي په بریک پاس کې چې ستا څه خوښي نو هغه به درله دغه مشران به یې درله درکوي په سکول کې به ته میلاږي او دا د ګورنمنټ سکول نه دي دا ګوره پرایویټ نه دي نو چې یو ماشوم ته په سهار کې خوراک میلاو شي نو دی به سبق ته کښېني نو زمونږ خو لاوله دا خبره چې زمونږ کره خو موږ له څوک خوراک نه راکوي زموږ ماشومانو له به څوک څه خوراک ورکوي نو دغه خپل د 9 نه خپل یو پروګرام جوړ کړئ سبقونه ښه په ایماندارۍ ووایئ که سبق موږ ونه موږ د دنیا سره مقابلې نه شو کولی زمونږ لاولنی شی چې دی هغه زمونږ په خپل ملک 3 صوبې زمونږ دشمنانې دي یو موږ په خپله دي ووایي چې دي به څومره بیکورډ پاتې شي
نو په هغې کې موږ خپله مقابله کوو، نور څوک زموږ مقابلې نه شي کولی. خو تاسو په ځان کې دا ګټ ور واچول چې تاسو به د دې خلکو مقابله کوئ او په تعلیم به یې کوئ. چې په تعلیم یې نه شئ کولی نو بیا به یې په هنر کوئ. نن ته شپاړسم والا ځکه ستا نه راولم د لسو کم سړي چې څلورم پاس کړی موټرسایکل یې جوړی دی ډېرې روپۍ ګټي. تاسو ویلې په دې ټولو کوڅو کې موټرسایکل یې دغه کېږي او خلک روپۍ ګټي او زموږ مقصد روپۍ دی. ګورئ په خدای پاک مې قسم یې زموږ ایمان چې دی هغه روپۍ ده. هغه انګریزانو په موږ پورې ویلي وه خبرې به تاسو اورېدلې د دوراوالو نه دي. نو ستاسو نور ډېر ټایم نه لمه الله دې ستاسو په دې چې څه حالات دی په دې د باندې رحم وکړي. موږ ورسره هېڅ نه شو کولی، موږ ور دغه په ډاګ بېوسه یو، په بل پسې تماچه ټوپک ګرځولی شو، خو تاسو له څه کولی نه شو. الن سات د یتیمانانو دپاره زه د خپل طرفه یو 100,000 روپۍ تاسو له درکوم. دغه مې په وخت کې